د ماسخوتن مونځ شو، فرض وشو، بیا یې 2 رکعاته سنت وکړلو، نو وتر دې نه کوي، یو 2 رکعاته د نورم نفل وکړي، سنتو پسې 2 رکعاته نفل وکړي او بیا دې وتر وکړي. نو که دې وترو لپا نسی، دغه د تهجدو لپا نسی، نو الله تعالی به دې د تهجد ګزارو په سب کې پاسیو. دا په النصیحت رساله کې مراغلی او مفتی عبدالله شاه صاحب دا خبره فرمایلی ده. او مولانا حکیم اختر صاحب رحمه الله هغه یو بله خبره فرمایلی ده چې د ماښام سړی فرض منځو کې نو بیا ورپسې 2 رکعاته سنتو کې، نو ډېر کسان داسې یو 2 رکعاته ورپسې نور نفلو کې او بیا هغه اوابین نه پوره کوي. نو هغه فرمایي چې یو روایت دام شته علما ناست دي چې د 2 رکعاته نفلو سره یو 2 رکعاته نور یو ځای کا، د 2 رکعاته نفلو سره یو 2 رکعاته نور یو ځای کا، نو دا سنت مو سره شمار کړه، دا شپږ دی اوابین شو، دا شپږ رکعاته دی اوابین شو. نو که د دې سنتو نه بغیر شپږ رکعاته اوابین کولی شي خو ډېره بهتره ده. او که مثال په طور نشي کولی نو 2 رکعاته د سنت وکړل، 2 رکعاته ورپسې نفل وکړو، بیا د 2 نور نفل وکړو، نو د دې سنتو سره شپږ رکعاته اوابین کې شمارل کېږي. دا مسله شته. نو اوابین ګورئ دا الله ته رجوع ده، ډېر لوی څیز دی، ورکوټي څیز نه دی. نو اسانه طریقه ده، په 2 رکعاتو باندې هغه مجموعه برابر شي، په 2 رکعاتو هغه مجموعه برابر شي د اوابینو. او درېمه خبره ده، ته کوم چا چې قرآن مجید ویلی دی نو هغوی دپاره یو بهترینه تحفه ده، ته ښیم ډېره بهترینه تحفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه ابي و امي و نفسي و مالي و اولادي. هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی روانو او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زما لاس په خپل لاس مبارکو کې داسې لکه ملګري چې روان یې نیولی یو او مخکې لاړو. نو چې کتل یو سړی را سره ملو شو، نو نبی علیه السلام تپوس ته وکړه، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا ولې ته خو داسې ډېر بدحاله یې، ډېر تکلیف دی ده. وی هغه وفرمایه چې د الله پیغمبره بیماره مې ما او تنگ دسته مې مال حالم را سره نشته، یعنې مطلب چې هغه ضروري اخراجات هم نشم پوره کولی، بیمارم یم او مال حالم را سره نشته، د مال تکلیف دی راته، ضروري خرچه نشم پوره کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د سورت بنی اسرائیل د 15مې سپارې کې سورت بنی اسرائیل دی، 15مه سپاره چې شروع شي او د دې بالکل اخیری آیت راشي، بالکل اخیری آیت. نو د دې نه مخکې دا الفاظ وسره یو ځای که توکلت علی الحي الذي لا يموت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نا مفتی عبدالله شاه صاحب ته ما وی چې تاسو یې څو ځل ووایئ، وی 3 ځله، او خو به هر صورت که 11 ځل سړی پوره کړي سهار او ماښام، که هر مونځ نه ویلی شي نو هم بهتره ده. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی څه وخت پس بیا نبی علیه صلات والسلام سره زه روانم وم، هغه شان نبی علیه صلات والسلام د محبت لاس زما په لاس کې ورکړی و، ما د هغې لاس مبارک کې خپلې ګوتې ورکړې وي، او هغه سړی بیا ملو شو، خو ډېر ښه حالت کې و، په ډېر ښه حالت کې و. نو وی نبی علیه صلات والسلام چې ورسره وي هغه وایي چې د الله پیغمبره بیماري مې هم ښه شوله او مالي حیثیت مې هم ښه شو، بیماري مې هم ښه شو، مالي حیثیت مې هم ښه شو. نو موږ ولې ټول روحاني بیماران یو ښه. او دا معرف القرآن لیکلی دی. نو مته چې د سورت بنی اسرائیل بالکل اخیری آیت خدا الفاظ بیا ما مفتی صاحب نه یو تپوس بل وکړو چې دا توکلت علی الحي الذي لا يموت به هر ځل سره وایو او کنا یو ځل به وایو بیا به قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره. دا به صرف دا به نه وی ارزل سره وایي. نو ما ورته یو بله خبره وکړه، به چې خبره به لږه خوږه کړم، موږ لالچیان یو، ما چې د ستاسو په روایت ویم نو اجازت دی، وایي زما په روایت وایه.
نو مې د معرف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه پر روایت او د هغې په دغه خو دی چې هغې لیکلي دي دې دپاره چې خلک د فایدې اوچتې کړي خو زما د طرف نه وایي چې زما اجازت دی نو چا چې قرآن مجید ویلی دی دا شروع کې خو توکلت علی الحي الذي لا يموت توکلت علی الحي الذي لا يموت او بیا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. څلورم نمبر خبره ما ورته وی چې یرجی اسباب ډیر دي خو اسم مخه بنده ده. نو مفتی صاحب چې کله خبره کوي نو مخکې راته یو واقعه وي او د هغې نه پس راته بیا خبره کوي. نو وایي چې د پیر سباق باباجي چې و نو هغه خپل پیر ته شکایت وکړو. پیر سباق باباجي چې و نو هغه خپل پیر ته شکایت وکړو چې صاحب لنګر له خلک ډیر راځي او لنګر کم دی او خلک ډیر نه رسی. خلک چې راشي د جمعې په شپه باندې نو موږ لنګر ورکوو نو لنګر کم وي او خلک ډیر نه رسی. نو خپل پیر او مرشد ورته وفرمایل چې د ماښام په دې اوابینو کې په 2 رکعاتو کې سورت واقعه وایه. اول رکعت کې مو وایه او په 2م رکعت کې مو وایه. نو بیا چې لږ وخت تېر شي نو پیر صاحب ته شکایت وکړو چې پیر صاحب حضرت صاحب محترمه هغه لنګر دپاره خو اسباب اوس دومره راځي چې موږ یې سنباللو نشو څه وکړو. د لنګر دپاره اسباب دومره راځي او دومره څیزونه را روان دي چې اوس یې سنبالولی نشم څه وکړم. نو مطلب دا دی چې دا خزانې دي خزانې دا خزانې دي چاله چې صورت واقعه ورځي نو هغه دې په دې طریقه په نفلو کې ووایو او که چاله په یادو نه ورځي نو د ماښام او د ماسخوتن ترمنځ دې 2 ځل وایو 2 ځل وایي. نو مطلب دا دی چې الله پاک به ورته ډېرې لارې کولو کي ډېرې لارې به ورته الله پاک کولو کي. او یو بله خبره پکې ده چې ګورې الله تعالی یو شکایت کوي زموږ علما ناست دي. الله تعالی فرمایي وقلیل من عبادی الشکور. زما په دې بندگانو کې دا شکر گزار بندگان ډیر کم دي. دا پنجابیان مونږ نه کوي روزې نه نیسي او که مونږ کوي صرف د یوې جمعې او د بلې جمعې کوي. مونږ په لاهور کې مزدوري کوله نو مونږ چې چا په ځای کې دغه کوله نو هغه سپینګیري بابا و د جمعې په ورځ به یې پاکې جامې واغوستې او خوشبي به یې پورې کړه او داسې نري نري ویښتي هغه به یې شاته واړول. د جمعې مونځ به یې وکړه بیا به ټول هفته مونځ نه کوو. خو چې تپوس کې پلاني کیسے ہو وی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل مته چرچ. نو شکر چې دی دا ګوره خپلول پکار دی ښه وان شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي چې تاسو شکر کوئ هغه نعمت په دله زیات کم او که ناشکري کوئ نو ګوره زما عذاب خطرناک دی زما عذاب خطرناک دی. نو هغه د شکر چې کوم دی د دې ډېر لوی دغه دی شکر خیر هغه بیا علی اللسان دی او علی الجنان دی وغیره وغیره. د شکر بیا خپلې اندازې دي. بیا حمد او شکر کې فرق څه دی علما ناست دي هغه وضاحت زیات دی او مطلب چې هغې باندې تاسو پوهېږئ هم نه. خو به هر صورت شکر ډېر لوی څیز دی. په نعمت باندې د الله تعالی شکر ایستل پکار دی. علما فرمایي وایي چاله چې الله تعالی یو نعمت ورکړو دا نعمت هر څومره غټ دی دا نعمت هر څومره زیات دی او ډېر دی خو چې ده پې شکر وکړو نو دا شکر توفیق چې دله الله ورکړه دا نعمت د هغه نعمت نه ډېر غټ دی. ځکه د دې ثوابونه نه ختمیږي. نعمت ول الله ورکړه نه به ختم شي خو چې د شکر توفیق دله الله ورکړه او ده پې باندې شکر وکړو نو دا شکر ایستل د هغې نه ډېر لوی نعمت دی. نو په نعمتونو د الله تعالی شکر ایستل پکار دی. او ګوره مونږ به په کم کم نعمتونو د الله شکر وباسو زمونږ په وس کې نه ده. ګوره یاد ساتئ دا سترګې څومره لوی نعمت دی. د ړندو نه خو لږ تپوس وکړئ. دا پوزه څومره لوی نعمت دی چې څوک د پوزې د نعمت نه محروم دی او په بوی او په بدبویۍ نه پوهېږي هغې نه تپوس وکړئ. دا ژبه څومره لوی نعمت دی چې د چا نشته تپوس دې وکړئ. دا غوږونه څومره لوی نعمت دی چې چا نشته تپوس دې وکړئ. دا لاسونه خپې لکه هر یو څیز یاد کړئ. دا الله تعالی مونږ له راکړي دي او مفت یې راکړي دي مفتو. او یو عجیبه خبره به ورته وکړم. یو سړی دی هغه چاله یو تکلیف په وخت کې 1000 روپۍ ورکړي یا 15000 روپۍ ورکړي. د دې سړي به خلک څومره صفتونه کوي. د خلکو مخکې به یاره دا ډېر ښه سړی دی
په داسې تکلیف کې را سره نیکي کړې ده چې حیران یم. نو خلکو ته یې صفتونه کوي. نو الله موږ له سترګې مفت راکړي دي، غوږونه یې مفت راکړي دي، لاسونه یې مفت راکړي دي، خپې یې مفت راکړي دي، بچي یې راله مفت راکړي. په کوم بچي باندې موږ پیسې ورکړي دي؟ بچي یې مفت راکړي. بربر لغړ سوغړ را پیدا شوي و، الله پاک چې کوم دی راله جامې راکړي، کورونه یې راکړه، بچي یې راکړه، خاندانونه یې راکړه. د دې شکر د الله ایستل پکار دي که نه دي پکار؟ نو د الله تعالی شکر هر وخت ایستل پکار دي، هر وخت. او خپل عاجزي پکار ده چې الله نعمتونه خو ستا ډېر دي، موږ شکر پوره کولی نه شو، خو موږ ته معافي وکړي. حضرت یوسف علیه السلام له یو سړی راغی، د غلې مطالبه وکړه، ورې کړه وله. بیا راغی مطالبه وکړه، بیا ورکړه، بیا راغی. نو ته چېرې دا خو د ډېرو خلکو حق دی او ته بار بار راځي او د غلې مطالبه کوې، نو داسې مه کوه. نو هغه سړی ورته وایي که ځان مې درته وښوده نو دا ټوله خزانه به راله راکړي. وایي ته څوک یې؟ وایي زه هغه ماشوم یم چې زلیخې په تا باندې الزام ولګو، نو ستا صفۍ په زانګو کې ما بیان کړې ده. یوسف علیه السلام خپلو کارندو ته احکامات جاری کړه چې دا سړی چې کله هم راځي ته د بدغلۍ پابندي نه. نو الله تعالی یوسف علیه السلام ته وحی راولېږله چې ای یوسفه، دې سړي یو ځل ستا صفۍ بیان کړې ده او د خزانې خولې دې ورته کوله وکړې. یو ځل ستا صفۍ بیان کړې ده او تا ورته خزانې خولې کوله وکړې چې کوم سړی زما صفت کوي او سبحان الله وایي او زما صفت زه به څه ورکوم؟ چې کوم سړی زما صفت کوي نو هغه ته به زه څه ورکوم؟ عرض مې دا دی چې موږ له الله وخت را کړی دی، عاجزي را کړې ده، او الله رب العزت موږ له چې دی نو توفیق د دې